أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. دی واپس لاړل. یوسف علیہ السلام بازرونه لاړل، بازی پاتې شو. یوسف علیہ السلام سره ملاو شو او دا خپل حالت ورته پیش کو چې مونږ ته ډېر تکلیف را رسېدلی. مونږ حالاتم کمزور اللہ رب العزت بتالا اجر در کی. خبر آخر کے دختار کے دعا یوسف علیہ السلام متوی حل علمتم ما فعلتم بیوسف و اخیہ اذ انتم جاہلون. کله چې تاسو نا خبر وئی جاہل وئی پاغه وخت موږ باندې احسان کړل. عقیده طرفونه ته هم خبره وویلې شو چې او یقینا تاسو الله ورکړی موږ باندې او موږ خطا کړل، معافي غواړو. یوسف علیہ السلام وتوی لا تصریب علیکم اليوم ولیگل او خپل کمیس ولا ورکو. زمارا کمیس ویسے زما پلارلا او اغتا دا خبر او توکی او بیا راځي دلته کې ټول راش دی چلال روان شو. الته کې چې کم کسان پاتې دي د یعقوب علیہ السلام سره ناغو توی چې خوشبو د ما لګي ته دا غلګي دا غستا هغه بخانه مینه دا هغه سره هر خبره هغه تر تور کګي. خبره ودغه ځای کې ختم شو. په دې کې ورځې خو تیرې شوې، څومره سفر ورځې وې هغه تیرې شوې، سړی راورسېدو. فلما دا ډېر خبرې ډېر کارونه د کیږي په دې باندې چې سړی په غم کې دی جو خلک خبره کوي وي لمدې خټي لا بیا لګي اوبه دارو وي. سړی مخکې نه کمزوری دی یو بیماري ورته راشي جو خیر پرې باسي. هلته کې هغه ته مخکې نه دغه غم دی مصیبت دی نو چې بله خبر راځي جو ښه کمزوري راولي. یعقوب علیہ السلام دې زامنو ته ووې ما تاسو ته ویلي نو زه پوهېږم دا او چې چا دې تپوس کو چې دلته کې په کنعان کې وو نو تا داغه خوشبو داغه بوی دې نه محسوس کوله. دلته په کوهي کې و نږدې و او هغه د مصر نه یې داغه کمیس هغه خوشبو داغه محسوس کوله. هغه ورته وی چې زموږ خو حال داسې دی لکه د اسمان د پړق. نو کله پیدا شي کله ورک شي، اسمان پړق نشینه گہے بر پشت و پائے خود نہ بینے. وہ کله د اسمان خبر یا تفکاری ملئی اعلی خبر یا معلومیږي او کله داسي چې د خپل خپې کې چې سدي د خپې د لاندې سدي د هغې پته نه لګي.
اشاره کوي دې ته چې د غیب علم د الله سره دی. یعقوب علیہ السلام بغیب علم ورسره نو دینا اغیر روان شو راغلل. یوسف علیہ السلام یې مخې له راووت او دې چې کله راله نو هغه خبره چې کومه د خوب هغه رښتونې شوه، هغه شانتې وشوه. دا ټول راتلو هغه وخت کې دا خبره وه چې سر به ښکته کاو مشر ته، نو اخسر ورته ټولو ښکته کو، سلامي وکړه. یوسف علیہ السلام وی غرزا کمیس دا په مخ باندې پرتد بصیرانو شاغلی دونکه. قال علم اقل لكم، وی یعقوب علیہ السلام آیا ما تاسو ته نو ویلي انی اعلم من الله، یقینا زه پوهیږم د الله د طرف نه ما لا تعلمون چې تاسو پې نه پوهیږئ. قالوا نو دی یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، ته سار په وخت کې پښمنی په وخت کې دعا خو قبلېږي نو هغه وخت کې بس تاسو لپاره بخښنه طلب کوم. انه هو الغفور الرحیم، یقینا الله دې بخښونکی مهربان. فلما دخلوا على يوسف آوى الیه ابویه، کله چې داخل شو دي علی یوسف ابو یوسف علیہ السلام باندې آوا الیه نزی ورکو ځان سره ابوی مور پلار تا. وقال ادخلوا او زی رازی مصر تا انشاء الله آمین، که اللہ اواری بپا امن. ادخلوا مصر انشاء الله آمینین، زی رازی مصر تا سروک ٹوک بنائی پریشانی با نہیں پا امن باندی با یئی امن کی با وسی گئی. ځان سره زیور کړي نو ورپسې خبره دا بیان کړي